کې ملګرو دا ویډیو در سره د الله د رضا دپاره شیر کړئ چې د ټولو مسلمانانو ته پته ولګي. په مدرسه کې خو لا استاد ماشوم له ډب نه وي ورکړی چې بیا غټې میډیا هم راښکلې وي، خو په داسې کار باندې زموږ د جعلي میډیا خاموشه وي. نو مونږ او تاسو له پکار دي چې مونږ داسې پیغام دی دنیا ته وښیو چې زمونږ په کالجونو، سکولونو، یونیورسټو کې کمې معاملې کېږي نو دا به د خیرمنډۍ په چکلو کې هم ونه شي. که دا خبره مې در باندې بده لګېدلې وي نو بده یې مه ګڼئ، ولې چې دا زمونږ تعلیمي اداره ده او په دې کې استاد مثال دا خپل پلار دی او د استاد مثال د مور دی. خو چونکې دلته کې د سوات په یونیورسټۍ کې چې کوم استادان ناست دي نو دغو ته پلار ویل د خپلو پلارانو توهین دی او د دغه پلارانو ته زه په داسې پلار لعنت وایم لکه د سوات یونیورسټۍ کې چې کوم استادان دي دی ناست دي او دغو ته به لوڼو بچي ګډېږي، دی به د دغو تربیت کوي زمونږ استاسو د بچو. قسم بالله چې د دغو دغه چې وکتل دی پروګرام ته سوچ مې راغی چې آیا زمونږ لوڼه چې دي، زمونږ خویندې دي، زمونږ د کورونو زنانه دي، مونږ وویو دا سکول ته ولېږئ، خو چې د سکول حالات داسې وي نو مونږ به خپلې لوریانې، خپل خویندې، خپل بچي به مونږ چېرته کې لېږو؟ دا معاشره ده، دا ملک د پښتو وطن دی، مونږ تاسو خپل چې دی نو حیا عزت لرو. کم از کم مونږ خو د خپلو لوڼو او د خپلو بچو عزت تار کولی نه شو. خو چونکې د کوم سکولونو کالجونو ته چې مونږ لېږو چېرې دې نه به دوی تعلیم زده کړي نو د تعلیمي ادارو چې دی نو کارکردګۍ څه دي؟ ګوره که په معاشره کې کرپشن کېږي نو تعلیمي ادارې جاهله زمینه چې دی هغه ملک له ترقي ورکړي، فصل کري او هغه فصل او هغه غنم او هغه ګني ګوړې هغه جوار چې دی مونږ او تاسو مونږ یې خورو نو هغه بې تعلیمه ښه شو. او که نه یو تعلیم یافته استاد چې د پرچې په پلان کې واخلي او تاله پاس کړي، هغه استاد هغه زمیندار چې ستا والا بچې ورولېږي چې ده ته به وښایي د ده به بیتو کې ستا لور او ستا زوی چې هلته کې درلته کې پروګرام دې ورله کړي وي او دغسې ګډ کړي لکه چې داسې څوک دم هم نه ګډوي لکه څنګه چې ستاسو لوڼه او بچي چې دی ګډېږي په دغه سکولونو کې. دې نه مخکې هم په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کوم دی سکول دی، حیات آباد کم کالج دی، میډیکل کالج چې دی، په هغې کې د نبي علیه السلام قافله جوړه نه شوله بلکې د فرعون یو قافله چې دی دغه استادانو او دغه شاګردانو جوړه کړې وه. دغسې که سوچ وکړي نو په معاشره کې د تعلیم یافته که بې تعلیمه دی، مصري دی، ګلکار دی، نو ستا کور جوړوي، د کور قلا درله جوړوي. خو که بله لخته ته یو باوردي کس وینې او سرکاري دی او هغه تعلیم کړی، تعلیم یافته دی، نو هغه کرفت دی، رشوت خور دی، ستا د جیب نه 20 روپۍ هم اخلي، پوه شولې؟ نو که تا هغه مصري ښه شو که دغه تعلیم یافته ښه شو. بله لخته که وګورې په هر دفتر کې که په نادره دفتر کې چې دی ته ورشې نو ته د دې ملک شیخري تا له دکې در کولی کېږي، بلکې دغه تعلیم یافته چې کوم د نادره په دفتر کې ناست دي نو هغه چې دی هغه وروسته کوي او د ماچر له په پیسو باندې جوړوي. ستا د ملک تعلیمي اداره ده. داسې وګورې سیاستدان د ملک پارلیمنټ کې داسې غاپي چې داسې به سپیم نه غاپي. نو دا د ملک د تعلیم علمي اداره هغه خالي چې ستا د ملک تعلیمي ادارې تاله ډم درکوي، تاله بد اخلاقه درکوي، تاله کرپټ خلک درکوي. خو که کله هم الزام لګي نو الزام په څه باندې لګي؟ په دیني او په مذهبي خلکو باندې. الزام په هغه چا لګي چې څوک قال الله قال الرسول بیانوي. الزام په هغه چا لګي چې څوک د جهاد په حق کې وي او دغه خنزیرانو د دغه کرپټو د دغه تعلیم چې دغه تعلیم د ډمتوب نه ډک دی، دغه تعلیم د کنجرتوب نه ډک دی، دغه تعلیم د کرپشن نه ډک دی، دغه تعلیم د بد اخلاقۍ نه ډک دی، دغه تعلیم چې ستو زمان او جوان نسل کونیان کوي د دغه نه ډک دی. نو دغه تعلیم والا ته چې دی د مور پلار درجه ورکړی شو چې کم حقیقي د مور پلار درجې والا دي، علماء کرام دي، مدارس دي، مساجد دي، هغه نه چې دی هغو که معمولي استاز چاله ډب ورکړي دغه د جعلي میډیا راولګي او د هغې نه یو لوی ایشو جوړه کړي او په میډیا باندې یې خور کړي. خو زه لعنت وایم د خپل ملک په میډیا باندې، د خپل ملک په نظام باندې، د خپل ملک په واکدارانو باندې، په ټولو باندې لعنت وایم چې تر اوسه پورې په دغه شیز باندې اکشن وانغستی شو. او عوامو ته وایم چې دا ویډیو در سره دومره شیر کړئ که څوک یې مانه پرې کولی شي پرېږدي کړي، پوه شولې؟ خو چې څه حق یې به درته وایم چې زمونږ په تعلیمي ادارو کې دا شی شروع دی. زه څه د ځان نه نیم لګیا، د ټوله معاشره پرې باندې ګواه ده. د دې نه مخکې چې دی د پنجاب یو یونیورسټي وه چې 15,000 جنکو پرنټ ویډیوګانې چې دی د سکول یو چوکیدار چې د هغه ځای په سیاستدانانو په نورو غټو افسرانو باندې وی چې دی د هغه کالج جنکې استعمالولې. نو دا ریکارډ چې دی دا ریکارډ زمونږ د تعلیم دی، دا زمونږ د خلکو دی چې مونږ وایو چې دا روحاني مور پلار دي. خو چون چې دغه
زمونږ او ستاسو د بچو او زمونږ د معاشرې د تباه کولو یو ناسور دی دغه تعلیمي ادارې. لہذا په سوات کې غیرتي پښتانه هم شته دي. امید لرم چې د دغې بې غیرتو خلکو خلاف په راپاسي او دغه استادان به سره د دغې معاشرې د دغې ډمتوب والا سره به چې دی دا به د تورو تمبو شاته کړي. که نه وي نو زمونږ چې دی په بچو باندې نور چې دی دغه تعلیم مه کوئ. لہذا دا تعلیم د کنجرتوب نه ډک دی، د کوچرتوب نه ډک دی. زمونږ بچي چې علماء کرام او خفایز کرام جوړ کړي په دې دنیا خو هسې بربادي ده چې هغه دنیا خو هم ښه شي که نه. ملګرو دا ویډیو در سره د الله د رضا دپاره شیر کړئ او د دغه کنجرانو د دغه داسې استادانو بې غیرتو باندې پکې لعنت هم ووایئ او د دغو خلاف چې دی اواز پورته کوئ. والسلام.